چې ستا په خوا کې زه تېر نه شوم د کوم عذاب نه چې زه تېر شوم پتا تېر نه دی مات وشو هغې د ملګرو په حالاتو کې او زموږ په حالاتو کې د ځمکې د اسمان فرق دی بچې. زه خو دا وایم فیصل څه ضرورت دی دومره د فضول خرچې؟ احساس شته دی ماته، زه یې پلار یم. نو بیا داسې خبرې مه کوه. خپل ځان دپاره هېڅ نه اخلم چې تو ماله لیکچرې راکې. که دا روپۍ زموږ سره وې نو زموږ به په کار شوې وې. کم سے کم خپل د ماشوم انشورنس به م اخیستی وې. اوس د دې څیزونو څه فایده ده؟ اسې خو یې صفتونه نه کومه که نه څه. اوس سوچ وکړه فیصل به راله دا ټول هر څه کړي وو. د خپل د کور کشالي خپل په کور کې هواره وسمن دې کور ته د راوړو ضرورت نشته دی. څنګه مور یې تاسو خپل د لور د تکلیف درته بیخي احساس نشته دی؟ سمن ماته د لور د تکلیف په ښه توګه احساس دی او د هغه تکلیف هم ماته احساس دی چې کم زما لور نورو ته رسوي. ځکه خو درته ویم چې نن نه پس دلته په خفګان باندې د راتلو بیخي کوششونه کېته. مور تاسو خو بس خپل د خور او د خورایي ډله کوئ. زه خو خپل خور او خورایي ته ډېره پاتې راغلم. د دې هیڅ حد نشته. خو فیصل رشتہ دار دی، شریف هلک دی. د هغې په ځای که بل څوک وی که نه نو کله نه به یې درته ترې ټکې ویلې وې، د مور پلار کور ته به یې رالېږلې وې. نو رادې کي راله طلاق، زما به هم ځان خلاص شي د دې عذاب نه. ولې راله نه راکوي طلاق؟ ما دې هم خلاصه کړي او ځان دې هم. سمن ستا زړه نه رپېږي چې ته دا خبره کې؟ چېرته به ځې؟ چېرته به ځې چې طلاق واخلې دې ماشوم سره؟ ماشوم به زه ورکوم پلار له، د چا چې ذمهداري ده او ما ساتلو والا ډېر ښې ملګري دي زما. بې د سهارې به نه پاتې کېږم. دا خو د مصیبت په وخت پته چلی سمن چې څوک څومره مرسته کوي د چا. د څه قسمه چې ستا ملګري دي که نه دا ټولې به د نشاته شي چې کله مصیبت کې ته او به یې ګورې ته. ستاسو نه زیات باور زما په خپلو ملګرو دی. دومره ښه دي هغوی. ملګرو کې او په رشتو کې ډېر فرق وي سمن. ملګري سهاره خو ورکولی شي، سمن خپل نشي جوړېدی کله. پاتې یم زه د داسې خپلولۍ نه. په ما زما ملګري ګران دي. نه نواز صاحب تاسو غلط اورېدلي، داسې خبره نشته دی. ګورئ زموږ پارټنرشپ تر اوسه پورې روان دی. زه ستاسو د مخې ناست نه یم څه. او جی خو 2-3 میاشتو کې به دا کاروبار ختم شي. تاسو ته څه غلط فهمي شوې ده؟ داسې هېڅ خبره نشته دی. اظهر دلته نشته، تایلنډ کې دی. یعنې ستاسو ملاقات به مې سره کړی و. اظهر تایلنډ ته تللی دی؟ او جی کله؟ 1 اونۍ شوې ده. 1 هفته یې وشوه؟ خو ما سره خو پرون میلاو شوی څه نوی کاروبار اسټابلیش کوي. خپل کاروباري ملګري سره روان و هغه. تاسو ته به غلط فهمي شوې وي. زما په خیال دا ټولې غلط فهمیانې تاسو ته دي، ما ته نه دي. خو خیر زموږ ټول پیمنټ تاسو 15 ورځو کې کمپلیټ کړئ او بخښنه غواړم نن نه پس به مونږ خپل مال په کریډټ نه ورکو. دا الله پامان. اصل کې په فیصل کې بزنس سنس نشته. د دې خبرې اندازه ماته په سمیاشتو کې شوی و. خو هغه مرګره هم دی او دومره زوړ هم دی. نو بیا په دغه باندې وته ما دا سونه شو ویلې چې زه نور پارټنرشپ نه کول غواړم. زه خو په دې خبره نه پوهیږم چې سمن ته په هغه سړي کې سخت کار شوی وو چې دا هغه سره وعده وکړو. فیصل چرته هم ترقی نشي کولای. هغه زیاته نه زیاته هم دغه ګټه کولای شي کوم چې هغه وس کوي. هغه د لسو شل جوړولای شي خو د لسو لس زره نشي جوړولای.
هغه په کروڑاو کې نشي راتله دا به یاد لري اسی سمند صاحب او هغه سره پارټنرشپ کنټینیو ساتل شم ټیک د ماته به نقصان هم وي خو زما پروا نشته خو خبره قضې راځي کنه هغه چرته نشي بدلې ده هغه په ژوند کې څه امپرووایزیشن نشته نه دا هغه په اخلاق کې نه په ناسته پاسته کې او نه په بزنس کې خبرې هیڅ فائدې نشته ما ته پته ده ډیر ناراض دی وسو ګورو کنه عرفان سره زو کار کومه تو میاشتې شوې دي بلیو می ډیر خوان دی کو خبرې دته وی قابلیت دته وی صلاحیت आज़र रोरा तासु ته پته ده عرفان وای قابلیت خو صرف آذر کې دی عرفان خو ټوله ورځ صرف هم تاسو خبرې کوي خیر پرې دی خبرې سوخري हेलो अस्सलाम वालेकुम वरंदार वालेकुम अस्सलाम फैसल रोरा څنګه یې زه ټیک یم وरंदार تاسو څنګه یې الله شکر دې ټیک ټاک یم نن څنګه یاد کړم نور وایا سمن نو ترور څنګه دا هغه ټیک دی ډېر ورځې تیرې شوې تاسو ډوران اخللې بس وरंदार لک پکار کې جوګوم ها نن څنګه یاد کړم زه وरंदार هغه ازر کم زیاده ازر ولی افس کې نشته نو وरंदार دلته نشته دی ها کور کې خو نشته تا په موبایل کال کړو داغه فون بند راځي ها چرته وتلې وی زه ګورم نه تاسو کال مکوئ ورته لک سات کې به د خپل وکم ها ډیره غوړه ده اوکے الله پامان آذر تھایلینډ ته تللی دی او جی کله یو ونی شوی ده یو هفته وشوه خو ما سره خو پرون میلاو شوی سنوي کاروبار اسټابلیش کوي خپل کاروباري ملګری سره روان واغه اسه سمن دغه د آذر هیڅ قصور نشته کپاغه کې دومره قابلیت وینو نو هغه به کمپنی 2-3 کالو کې چرته رسولې و د کروڑونو روپے انویسټمنٹ کړي دی آذر خو کمپنی اوسم لا الته کې ده ما ته اندازه شته ده او وګوره آذر اجازه به تر کم خپلې پیسې ګیره ساتي هغه غواړي چې داغه کمپنی زر تر زره وردا وکي او حسم سمن آذر چې څومره خبرې کړې دي فیصل په حق لا بالکل ټیک دي ها نو سچ هم کېږي غمم خو به یې کنه اوس هغه ماته وی چې خپل کالی خرڅ کا بولی چې د آذر قرضه به کوزي دا کار ته بالکل ونه کې چرتا څومره سپک خاوند دستا یار د خزه کاله خرڅول غواړي اسه ما پیسې هغه خپل ځان لاغستې وي تا دا پاره نه وي سمن داغه چرته بهر افیر خو نه چلیږي هغه تا ماته سویلیو چې ستاده خور سره داغه کویدن شوی وا چرته هغه سره خو بیا تړون نه دی کړی څه خبره ده بیا څه جګړه شوې ده د دې نه مخکې د کور ته چرته خبره راوړې ده سمن مازغه خراب شوې دي داغي ما خو ورته صفا ویل که بیا د چرته جنگو کو د کور ته رالی نو بهشکه چې بالکل رانه شي خپل جنگونه په خپل کور کې ختموا ډیره خبره دې کړې ده چې کله په دې جنې کې عقل راځي خورجی د دې جنې د لاس دومره پریشان ده فیصل بیل د مالی کشالو ښکار دی څنګه ماشي کشاله فیکټری خو ښه چلیږي کنه دا غوي چې سمن سره د واده کولو لپاره فیصل د فیکټری نه قرض نه واغسته او سازر هغه پیسې واپس غواړي په دې وجه پریشان دی فیصل
څه ډیر غټ رقم و هغه. غټ رقم به وي کنه، ځکه خو پریشانه دی هغه. مورې سمن ته ووایه چې صالحې سره خبره دې وکړي. دواړه ملګري دي، لږ وخت به ورته میلاو شي. دا خبره ته لږ وکړه کنه سمن سره. زه هغې ته هېڅ هم نشم ویلی. مغزه یې خراب شوي دي، هره خبره پې بده لګي. ښه مورې روټۍ وخوره. څنګه روټۍ وخورم؟ لږه تنده هر څه مې ختمه شوې ده دې جینۍ د لاسه. یو څه ده اسی سمند صاحب او هغه سره پارټنرشپ کنټینیو ساتلی شم. ټیک د ماته به نقصان هم وي، خو زما پروا نشته. خو خبر حق ځای راځي که نه، هغه چرته هم نشي بدلیدی. هغه په ژوند کې څه امپرووایزیشن نشته. څومره سپک خاوند دی ستا یار. د ښځې کالی خرڅول غواړي، هسې ما پیسې هغه خپل ځان لاغوستې وې، تا دپاره نه وې. او زم به ټیم به وباسم. چرته هلته به هم لاړ شو. نه زه به پخپله فون درته وکړم. او اوکې الله پامان. عرفان وګوره څوک دی په ور. سر جی فیصل صاحب راغلی دی. څه دپاره؟ تاسو سره د ملاقات وی. نو بیا دننه یې راوله؟ یو منډ ودرېږه. هغه ته ووایه چې زه په کور کې نه یم. ولې دا ورته ووایه چې زه په پاکستان کې نه یم او بیګم صاحب خپل مور کره تللی ده. ورشه ووایه ورته. سمه ده جي. څه مطلب دی؟ دا دروغ دی ولې ووې؟ ضروري ده. ولې؟ مطلب زه د هغه سره میلاوېدل نه غواړم. خو د پاکستان نه بهر ولو څه ضرورت و؟ I'm trying to avoid him. څه وشو؟ خو فیصل رور خو ما ته فون راغلی او ما ورته وی چې ته دلته یې. څه مطلب؟ مطلب کیدای شي څه شک په بنیاد هغه ما نه تصدیق دپاره زما نه تپوس کړی وي. For God says ته څومره بېوقوفه یې. ما نه د تپوس کولو ضرورت هم نه ګڼې. نو تاسو ماله کله ویلي وو چې ماله دروغ ویل دي؟ او د ده دومره جرأت چې دی زما ښځې ته ټلیفون کوي. ده سره به زه پوه شم. زه به وګورم ده سره. سیب د ملک نه بهر تللی دی او بیګم سیب چې د مور کره تللی ده. په کور کې څوک نشته؟ نه جي. د کوم شي په حق له هغې سره به زه خبره وکړم چې هغه تا ته څه وخت درکړي. نه مورې، د هغه سره د خبرو کولو حاجت نشته دی. تاسو غم مه کوئ، زه به څه نه څه انتظام وکړم. دا هر ځای نه کوي. د هغه خوی ډېر بدل شوی دی نن سبا. ولې؟ پته نشته، ډېر عجیبه حرکت کړی دی هغه. ما ته یې ویلي چې زه تایلنډ ته ځم، خو هغه په کراچۍ کې ګرځي را ګرځي. کیدای شي چې مصروفه وي. مصروفه وي نو دروغ ولې وایي؟ رښتیا دې وایي که نه؟ ستا په شان صرف یو بزنس خو نه دی د هغه. سل مصروفیات وي د انسان. او بیا د منزه خاوند سره هغه پارټنرشپ کړی دی، هلته به بیزي وي.
څه قسمه پارټنرشپ ولی تا ته نه ده پته نه نو ته پوښتې وکړه چې تا ته پته ده نو ته راته ووایه خیر څومره چې راته پته و ما درته ووې څومره لویه دوکه راکوي هغه ماله په دې کې د دوکې څه خبره ده هغه تا سره باونډ خو نه دی چې صرف تا سره پارټنرشپ کولی شي د هغه خو ښه ده چې د چا سره هم وکړي که نه ته د هغې دومره ملتیا ولې کوې څه مطلب دی زما مطلب بالکل نیغ او په ډاګه دی فیصل ستا مازغه خراب شوي دي وای فیصل بچه ته خو چې تا ته پته و چې آزاد د مونیز د خاوند سره پارټنرشپ کوي نو تا ته ماله ویل پکار وو فیصل په ما چغې مه وه نو ته راته ووایه زه څه وکړم تا ته پته ده چې د هغه په وجه باندې په فیکټرۍ کې ما ته څومره د کشالو مخه ده هغه هم ستا په وجه د کشالو مخه کوي لګیا دی د کومو کشالو که په تا کې دومره قابلیت وې که نه نو په 2 کالو کې به د بزنس مخ په وړاندې بوولی و هغه ته به د بل پارټنر حاجت نه پېښېدو خو تو خپل هر طور د هغه په سر تپې ستا عادت دی تر څو به هغه ستا سره پارټنر و د هغه څه کنټریبیوشن دی په فیکټرۍ کې د پیسو نه سربیره ټوله خواري ما کړې ده هغه د نواب بچې سهار 11 بجې راشي او 5 بجې لاړ شي شپه ورځ مې یو کړې ده په ځان باندې په دې وجه دلته را رسېدله فیکټري اته وایي چې په ما کې قابلیت نشته نو لاړ شه اظهر ته یې ووایه ما ته یې ولې وې تو ستا د ملګري خاوند ماله دوکه راکړې ده او ستا اړو پروا نشته نو په دې کې د هغې څه قصور دی هغې خو نه ویلي چې راسه زما خاوند سره پارټنرشپ وکړه ستا ملګري ته د هغې په خاوند کې څه قابلیت ښکاره شوی دی نو ځکه ورسره پارټنرشپ کړی دی که دا پارټنرشپ ختم شو که نه ټولې کشالې به تا ته وي ستا عیش او آرام به ختم شي نو تا د کومې په ما باندې دومره عیشونه کړي دي ختم دي شي عیشونه یار ته زما جاسوسي څه لګې او زما ښځې ته هم ټلیفونونه کې ولې زما په خبره باور نه لرې زه به ستا جاسوسي ولې کومه نو ما به ورندار ته چرته هم فون نه کولی چې خلکو دلته ما ته په راتلو باندې دا نه مې ویلې چې ته په کراچۍ کې چېرته تللی نه یې ما ته یو خبره وکړه ستا د خلکو په خبرو اعتبار شته یا زما په خبره خبره کو د خلکو وې نو ما به چرته هم باور نه کو ورندار په خپله ویلي و چې ته دلته وې نو زه د هغوی د خبرو هم اوس باور ونه کم یاره زه بخښنه غواړم فیصل موږ داسې یو ځای نشو چلیدی ستا او زما په خوی کې د ځمکې اسمان فرق دی دا پارټنرشپ داسې نشي چلیدی ما هم د دغه ټکو انتظار کوو هم دا مې اورېدل غوښتل چې ته به کومه بهانه جوړې د پارټنرشپ د ختمولو په هکله اوس چې سم کېږي زه به سبا خپل لویر راوغواړم تم خپل لویر راوغواړه دا ټولې خبرې چې په صحیح طریقې حل شي نو ښه به وي زه هېڅ فساد هم نه غواړم هر کار چې په خوشحالۍ وشي نو ښه به وي زه هم دغه غواړم خیر خدای بچې نن در باندې ناوخته شو ستا طبیعت خو ټیک دی که نه سمن کم دی د مور هغه منځکره به تللی وي ته ټیک خو یې څه وشو بچې راځئ کښېنئ څه وشو بچې مور آزر د پارټنرشپ ختمولو فیصله کړې ده اوس به څه کېږي پته نشته خو
تا به هغه پوهه کړې وې. هیڅ فایده نشته دی. بچې داسې خو به څوک وي که نه چې تاسو ترمنځ صلح وکړي. ته داسې وکړه چې ما هغوی کره بوځه زه به یې پوهه کوم. مور هیڅ فایده نشته دی. اظهر خو ډېر خودغرضه او ډېر سپک انسان وختو. ما لویه خطا کړې چې په هغې مې باور کړی و. څنګه چې موږ هغه ګڼو هغه بالکل هغسې نه دی. زه به صالحه سره خبره وکړم. مور پارټنرشپ د ختمولو فیصله هغه کړې ده، صالحه نه ده کړې. خو بیا هم کېدای شي چې هغه یې پوهه کړي. نه پرېږده مورې. ښه که دا پارټنرشپ ختم شو نو د فیکټرۍ به څه جوړېږي؟ مور ځمکه د هغه وه، پیسې زیاتې لګېدلې په فیکټرۍ کې. زما خو بس څه ورکرانو او څه مشینانو، او هغه مشینانو مونږ خرڅ کړي و، نوي م اغوستي و. د پوره فیکټرۍ خبره کوي هغه، ماله به بس لږې پیسې راکړي هغه. شپه ورځ دې محنت کړی و د فیکټرۍ لګولو دپاره. اظهر په دې کار څه پوهېدو؟ هغه تا سره دوکه کوي. او مور نو څه وکړمه؟ پریشانی خو مې دا چې زما به ټول کسټمر لاړ شي او ورکران به مې لاړ شي. پخوانۍ فیکټرۍ په کرایه تللې ده. زما سره خو مشینان هم نشته وس. زما سره خو هېڅ پاتې نه شو. هر څه ختم شو مور. زړګیا ته فکر مه کوه، الله به زموږ مدد وکړي. هغه به مونږ داسې نه پرېږدي. اظهر ماته د پارټنرشپ د ختمولو ویلي دي. ته به څه وایې نه؟ څه ووایم؟ تا هم دغه غوښتله که نه؟ ما به ولې داسې غوښتل؟ اوس به ته د منزه کور ته نه ځې. هغه زما ملګري د فیصل. هر څوک کو د هغه، اوس به نه ځې ته. ولې به نه ځم؟ او تو یې څوک چې ما به منع کې؟ ته د کور نه قدم خو باسه، زه به در باندې خپې ماتې کړمه. فیصل خپل د کمزوریانو غصه په ما ولې وباسې؟ که تو فیلیر ته دې دا مطلب نه چې په ما چغې وباسې. څه مطلب دی ستا؟ فیلیر؟ کینه او مطلبونه راوباسه. زه خپل ماشوم پسې وده کېدو لا هر وخت را سره نښلې، نور څه کار دې نشته؟ ترور جانې زه خو خپله په دې نه پوهېږم چې اظهر ناڅاپه ده د کاروبار ختمولو سوچ څنګه وکړو. هغه خو ډېر خوشحاله و د یو ځای کاروبار نه. هغه به د فیصل رور په صفتونو نه مړېدو. زه خو خپله نه پوهېږم چې په هغوی څه شوي دي. صالحه ته هغه پوهه که زموږ دپاره به ډېره مسله به وي. وګوره که نه جوړ شوی تیار کار فیصل اوچت کړو او فیکټرۍ ته یې یوړو، او اوس اظهر فیکټرۍ خپله ملکیت ګڼي. نیم نه زیات کار کوونکي د فیصل وو. مشینونه هم فیصل لګولي وو. زاړه مشینونه یې خرڅ کړل او نوي یې ولګول. ترورې کاروبار په حواله زه زیات معلومات نه لرم، خو تاسو یقین وساتئ زه په خپله ډېره فکرمنده شوم چې اظهر د فیصل رور سره کاروبار ختم کو او بل چا سره یې روان کو او ماته یې ویلي هم نه دي. خیر زه به خپل پوره کوشش کوم چې هغه پوه کړم. هسې ناڅاپه روان کاروبار خرابول ښه خبره نه ده. بچې ستا به ډېره مهرباني وي. زموږ په کور کې ډېره پریشاني شوله. او ترورې
زه اندازه کولی شم. پلیز تاسو فکر مکوئ. زه به نن حاضر سره خبره کوم. ښه بچی مننه. جی الله پامان. د الله پامان. سوالیه تا ته فیصل او د غیر مور دومره طرفداري کولو ضرورت نشته. د طرفداري کولو دې کیسه خبره ده. ستاسو ډیر ښه کاروبار روان دی یو ځای د فیصل رور سره. نو بیا څه ضرورت دی چې هغه سره کاروبار ختم کړي او د بل چا سره روان کړي؟ چا ویلي دي تا ته چې بزنس خرابان دی؟ تا به خپل خو ویل. تر هغه پورې مې چې کومه پوری زه خبر نه وم چې فیصل په فیکټري کې څه کارنامې کوي. څه کړي دی فیصل رور؟ فراډ کوي هغه فیکټري په اکاونټ کې او بیا هغه د منلو هم تیار نه دی چې هغه دا هر څه کوي. ها ما خو ډیر ایماندار غړنلو فیصل رور. او ماتم دا غلط فهمي و. خو هغه ماته ډیر نقصان رسول له. تا ته ما سهل به پکور کی چلته کی سکی سکما پارټنرشپ ختم کوه سره. خبر سبا په فیکټري له قبضه کړو او ناس وې. ما ته دا امید نو. بهرحال تو فیصل سره یا هغه مور سره بس خبره نه کې. دا زما مسله ده. لیټ می هینډل اټ. همدا کې دیشي چیز بیا تر سره په فون باندې خبره بالکل نکوم. دا غوړه ده. زه خو په هیڅ هم نه پوهېږم چې څه به کېږي. دومره په کور کې پریشاني ده چې څه درته ووایم. په ناسته دا څه مصیبت راغی په سر باندې. هر څه ټیک ټاک په ښه توګه روانو. خورجي بس د الله طرف نه بس ازمیخت وي. ها خورجي خو اوس به کېږي څه. دا خو اوس زم نه یم خبره. فیصل دا خبره کوله چې وکیلانو سره ناست دی. خبرې اترې روانې دي. هفته 10 ورځو کې به معاملات حل شي. زما خو د شپې خوبونه وتښتېدل. په دې سوچ کې چې زما بچي څومره مهنت وکړلو. شپه ورځې ورکړل دې فیکټرۍ له. د ټول مهنت ثمر به هغه کمبخته اظهر په خپل لاس کې نه نشي هضمولی. خورجي الله تعالی به د هغه نه حساب ضرور اخلي. په دې کې قصور ستا د لور هم دی. اظهر اوس د هغه د منیزې د خاوند سره څه ورته وي پارټنرشپ یې کړی دی او مجال دی که سامان په دومره هم خفه شوي وي. دلته زما بچی هر وخت پریشانه ګرځي او هلته روزانه د منیزې کره ناسته وي. خورجي دې جنۍ خو زما پوزه پرېږه. بس الله دې وله هدایت ورکړي. اوس زه خو نه پوهېږم چې زه څه وکړم او څه نه. اوس به څه کولی شې ته؟ مصیبت خو زما په زوی راغلی دی که نه؟ الله دې کې چې د دې کشالې څه نه څه هوارې روزي. ګنې ډېره پریشانی بشي. او ټیک خبره کوي مورې. هسې هم د فیصل او د سمن په خرچو باندې جنگونه کیږي. کاغه د مالی کشالو ښکار شو نو ډېره مسله بشي. تا ته پته شته چې ما خورجي ته دا مو نه ویل چې الګ کره بځو. څه سوچ به کوو چې دې سره خو خپل د لور غم دی. نه مورې پرېږدې. اوس تاسو په دې هکله خبره مه کوئ.
بس دعا کوي چې د فیصل حالات خشي او چې کله وشي نو بیا ور سره خبره وکا. خو بچیا څوک به زموږ په انتظار کې ناس خو نه وی کنه بچي. زه خو دا سوچ کوم چې یو ورځ په خپل لاړه شم دا لک کرا بچي. زه به د نورین سره خبره وکم. لږ ډیر دی نور انتظار وکي هغوی. دومره ښه رشته ده دا. زه نه غواړم چې د لاس نه وځي بچي. مورې واده خو په قسمت کېږي که نه چې چېرته کېدو نو اوبه شي. هغه خو تو بالکل ټیک خبره کوي. خو په یو خبره زه پوهه نه شوم ایمن. د فیصل دومره ښه روان کاروبارو ختم څنګه شو بچي چې چا نظر کو. ته د ترور سره خبره وکړه چې هغوی ته زموږ د مرستې ضرورت خو نشته. موږ د هغوی څه مرسته کولی شوس. الله دې هغوی د دې ازمیښت نه وباسي. هلو بچې صالحې زه عالیه خبرې کوم. زبو سره خبره خو وکم ایمن. ما ته خدا سي نه ښکاري چې هغوی د زیات وخته پورې انتظار وکړي. هغوی خو د رسم نه 100 میاشتې پس واده کول غوښتل. زه په دې پوهېږم نورین خو زه څه وکم دلته دا کشاله پیدا شوله. نو ترو د ما سره لاړ شي هلک دې وګوري او خبره دې ورسره پخه کړي چې بیا حالات ټیک شي نو ترور ته دې ووایي نور څه نه خبره خو به پخه شي. د رسم دپاره هر سره انتظار کولی شي. ښځه ټیک ده زه به مور سره خبره وکم. ته ترور سره زما خبره وکړه. کم د ترور هغه کېدای شي چې په مونځ ولاړه وي. چې اوزګاره شي نو زه به درته فون وکم. ښځه ټیک ده. د خدای په امان. बस कतरोड़ اوس په ډېر سوچ ما کوه. الګ خو تاسو ولیدو او تاسو خو خوم شو او هغوی هم ډېر خوشاله دي. بس اوس تاسو نیټه کېدئ د رسم دپاره. او بچې څو ورځې پس ته که نه زه به د خورجي سره خبره وکم او نیټه به پخه کم. هغه ما سمن تم تر اوسه نه دي ویلي که نه. نو اوس ترورجي ته ټولو ته وینا وکړه چې تاسو د ایمن خبره پخه کړې ده. بس بچې لږ سترګې مې شرمېږي که نه چې د هغوی په کور کې دومره پریشاني ده او زه ورکره مټۍ ویسم. ما ته پته ده ترورجي نو دا ټولې خو د دنیا معاملې دي. دا به هم داسې روانې وي. تاسو چې کله ترورجي ته ووایئ د ایمن دپاره نو هغه هم ډېره خوشحاله شي. هغوی ته به هم اندازه وشي چې تاسو د کم وخت نه ایمن دپاره رشته لټوله او ستاسو هم څومره لویه کشاله هواره شوه. بالکل سمه خبره کوې ته بچې. ما خو سوچ هم نه و کړی دومره ښه رشتې دپاره. وګورئ ترورجي ایمن ته د هغې د صبر میوه میلاوه شوه. بېشکه بېشکه. بس الله دې زما د لور نصیب ښه کړي. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. समन शता
نه سمن نشته خو لږ ساعت مخکې خو زما د هغې سره خبرې شوې دي او هغې وې چې زه کور یم. سمن تا سره نشي ملاوېدی چې بیا دپاره دلته رانشي ګورې. زما ستاسو د میلمنه جوړېدو هیڅ شوق نشته. تاسو ورشئ سمن ته وایئ چې زه راغلی یم. سمن ستا سره هیڅ چرته نشي تلی او بیا دلته د راتلو تکلیف مه کوه ته. ستا خواښې زما په ور باندې دومره بېعزتي کړې ده چې زه درته ویلم نشم. که چېرته بله ښځه وې نو 2 څپېړې به مې ورله ورکړې وې. دومره خبرې خو ما چېرته د خپلې خواښې نه دي اورېدلې. منزه ایم سو سوري. زه ګورم چې دا څه کشاله ده. ته کوم ځای؟ زه دلته یو ملت نه ایسارېږم. داسې سیمو ته زه صرف ستا د وجې نه راځم. ګیرې نو داسې ځایونو باندې زه توکم هم نه. ستا د وجې ما دومره بېعزتي برداشت کړه. منزه هلته کې ودرېږه. زه راځم بس راځم. ښه شوه ترورجي چې تاسو هغه دنه راپرې نه ښوده. ډېرې موږ تنګ کړي وو د هغې دې ملګري. په هره 2مه ورځ دلته را روانه وه. په هره 2مه ورځ دلته را روانه وه. تاسو د منزه بېعزتي وکړه. زړه خو مې همدا غوښتل خو کړې مې نه ده او که بل ځل راغله نو بېعزته به یې کم. تاسو همت څنګه وشو چې زما د ملګري بېعزتي دې وکړه او دلته دې په راتلو منع کړه؟ دا زما د خاوند کور دی. پیسې خو زما د خاوند لګېدل دي او خپل د خاوند څه خبره کې؟ د مرګ نه مخکې صرف د 2 کمرو کوارټر پاتې کړی دی. د چا د پنشن نه چې تو پنکه نشي اخیستی. څنګه خبرې کوې دا ته؟ که ترور نه نو د خواښې عزت راله راکا. نه خو تو زما ترور او نه زما خواښې او نن نه بس زما ملګري دې کور ته په راتلو دې منع کړو که نه نو د سامان سره به دې بهر وغورځومه. وی الله ترورجي ستا نګور تا ته په کومه ژبه خبرې وکړې؟ توبه توبه دا خو د قیامت نښې دي. माँ